هغې کې هغه حادثه کې 3 تنه زخمیان شوي دي او 1 تن مفتی منیر پکې وفات شوی دی، شهید شوی دی. هر څه چې وو یو وخت کې زما شاګرد و او زمونږ ملګری و. بیا د هغې نه بعد چې هغه هر څه کړي دي زما په هغه کې هغه هر څه ویلي هر څه یې کړي زه هغه معاف کوم او د الله نه هم دا امید ساتم چې زما په ګناه دې الله نه نیسي، الله دې معاف کړي. هر څه چې کړي وو اوس هغه دې دنیا کې نشته، هغه لاړ او د هغه لپاره یو دعا وکړئ چې الله ورته هغه ګناهونه معاف کړي او کوم چې زخمیان دي نو هغوی ته دې الله صحت کامله ورکړي او الله د نورو تکلیفونو شرونو نه موږ ټول مسلمانانو ساتي او الله دې په دې ملک کې امن سلامتي او خوشحالي راولي. یو دعا وکړئ چې الله هغه ته مغفرت وکړي، زما په ګناه دې الله نه نیسي، که ما سره هر څه کړي زه یې هر څه معاف کوم او ما معاف کړی دی او الله دې هغه جان ښایسته کړي او الله دې معاف کړي. کوم چې بیماران دي زخمیان دي الله دې هغوی ته شفا ورکړي او الله دې د هغوی پسماندګان او دردمند د هغوی په زړونو باندې پټای ولګوي. موږ د دې ځای نه دعا کوو دې ورځو کې روزېدل او تلل راتلل ماته مشکلي او ګراني نو الله دې هغوی ته معافي وکړي او چې کوم زخمیان دي الله دې هغوی ته صحت ورکړي او زمونږ د ملک کې دې الله امن او خوشحالی راولي. دا ډېر ښکلی ملک دی، د مسلمانانو پناهګاه د مسلمانانو د امن ځای دی. نو الله دې په دې کې امن راولي او الله د دې ګاونډي هېوادونه د مسلمانانو په هغې کې امن او خوشحالی راولي او الله د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد او مینه او محبتونه پیدا کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. بانګ ووایئ چې